پاکستان انډر 19 یو ای ته په یو کم او یا رنزونو سره شکست ورکړه او سیمی فاینل ته یې خپل رسایي ممکنه جوړه کړه او یقیني جوړه کړه. نن د پاکستان انډر 19 او د یو ای مطلب د یونایټډ عرب امارات 19 کلن لوبډلې ترمنځ دغه میچ په کم کې چې پاکستان یو ای ته یو ډیر زیات زبردست او ښکلی شکست ورکړو په یو کم یو اویا رنزونو سره دغه میچ په خپل نوم باندې کو. پاکستان اولنی بیټینګ کړی او 314 رنزونه کړي د 3 وکټو په نقصان سره او په د انډر 19 ټیم کې چې د پاکستان سره کم پلیر راغلی دا ډېر زیات بهترین پلیر دی. په 13 میچونو کې هم ډېر بهترین پرفارمنس آوټسټینډینګ پرفارمنس د کھلاړي کړي دي په بیټینګ کې. شاهزیب خان په 13 میچ کې هم سنچري کړی و بلکې 3 پیپټینې کړی په یو میچ کې مطلب یو نیم سل پلس رنزونه شاهزیب خان کړي او په نن میچ کې هم دغه چې کوم پرفارمنس دي آوټسټینډینګ اینډ انکریډیبل دی. خو دې سره د شاهزیب سره محمد ریاض الله چې کوم دی هغه هم 106 رنزونه کړي دي. ټول پاکستانیان کرکټ فینس ته دغه غټه بریا ډېره زیاته مبارکي. د هغه په جواب کې چې کله د یو ای د بیټینګ نمبر رالی نو په 245 رنزونو سره او د 50 اورونو په اختتام سره یعنی سر ته رسېدلو باندې هغه 245 رنز وکړه او پاکستان ته په یو کم او یا رنزونو سره دغه میچ وګټو. پاکستان سیمی فاینل ته خپل رسایي ممکنه جوړه کړي او ګورو به چې په سیمی فاینل کې د دې سره څوک تر مخامخ کیږي. پاکستان دا 2 بیک ټو بیک بریا حاصل کړلې چې اولنی میچ د انډیانا په ډیر زیات زبردست طریقه باندې ګټلې اوس د یو ای نه او بل میچ غالبا چې د جاپان سره دی نو هغه هم ان شاء الله پاکستان ګټلی دی. هغه کې دومره څه خاص مشکلات د هغې لپاره نشته دی. خو بهرحال دغه بریا د ټول پاکستان کرکټ فین ته ډېره زیاته مبارکي. میلاویږو نوي ویډیو کې تر هغه د مامامیت رخشاته راکړي اجازت. الله پامان.